د ربیع الاول مبارکه میاشت شروع شوې ده او دا په اسلامي میاشتو کې هغه میاشت ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا د راتلو پیدایش او ولادت سره تعلق لري. مسلمان د پاره دا میاشت ډیره د سعادت، برکت او د خوشحالی ده. د دنیا عام زمونږ د خلقو دا یو فطری تقاضا وي چې په کومه میاشت کې انسان پیدا شوي هغه میاشت راشي نو دی خوشحاله یو په خپل پیدایش سالګره خوشحالي کوي. که د چا وس کېږي که نه کېږي، خو چې ورته یاد شي چې په دې ورځ زه پروس کال پیدا وم، بل مخکې پیدا وم دې میاشت کې، او دا زما 10 کالو شو، 15 شو، 20 شو، 40 شو، نو اسی فطری طور انسان په دې خپل زړه کې خوشحالي محسوسوي. د دواړو جهانو مبارک سردار چې د دې جهان د پاره یو لوی رڼا ده او زمونږ استاد عظیم محسن دی او د الله عظیم القدر او عظیم المرتبت پیغمبر دی. د ربیع الاول په دې میاشت کې غي دنیا ته تشریف راوړی دی. مسلمان لپکار دی چې د حضور پاک دنیا ته پراتلو د خپل خوشاله اظهار وکړي. زمارونو عموما مسلمانان رونه په دې میاشت کې جلسې کوي، پروګرامونه کوي او د نعتخوانه او د وعظ او د نصیحت مجالس جوړي. نیت د مسلمان کداوی چې د نبی علیہ السلام مبارک سیرت ته بیان شي او خلق دی ووري. نیت د مسلمان کداوی چې د حضور پاک د حالاتو او د سیرت او د تاریخ نه خلق خبر شي. نیت د مسلمان کداوی چې د خپل خپل پیغمبر د حالاتو او د هغې د خپل شان ذکر خلقو توشي او د خلقو د حضور پاک سره مینه محبت نورم زیات شي. نیت د مسلمان کداوی چې زه د خپل پیغمبر په دې راتلو د خوشاله اظهار وکم چې الله خوشاله شي. او نیت د مسلمان کداوی چې د نبی علیہ السلام متعلق یو خیرات وکم چې د هغې ثواب هغې ته ورسي. زمارونو کدا نیت د مسلمانی لکه انشاءالله د دې مرګرو زمونږ هم دغه نیت دی نو د عبادت دی او که نه تاسو نه تپوس کوم د الله خوشحالول عبادت دی. د حضور پاک حالات بیانول د عبادت دی. د حضور پاک سره د مینې او د محبت یو مجلس جوړول د عبادت دی. د نبی علیہ السلام صفت کول د عبادت دی. الله کړی دی او د حضور پاک مبارک پراتلو د خوشاله اظهار کول د عبادت دی. او بیا که څوک صدقو کې او خیراتو کې او د هغې ثواب د دواړو جهانو سردار ته، د هغه بیبیانو ته، د هغې صحابو مبارکو ته وبخي، د دې نه لوی عبادت بل کم دی. نو زمونږ او ستاسو دا ناسته دا خالص د عبادت په نیت ته او یو عظیم عبادت کې ناست یو. پروردګار دې زمونږ او ستاسو د عبادت په خپل دربار